چې د قرآن د تلاوت سره زموږ تعلق نشته، د قرآن د حکم پر تګ باندې زموږ تعلق نشته، کوم چې د صحابو تعلق وو یا د اسلافو تعلق وو. ګوره امام صاحب ماخستن بیا قرآن شریف راواستی تر سهاره پرې به د تلاوت کوي. کتاب لیکلی دی چې دا یو آیات تر سهاره پرې وایي، پر دا باندې ژړل، دومره ژړل چې بیا د همسایګان له قرآن شریف د غېږ مبارکه د جمعه چې دی قرار وامتازوا اليوم ايها المجرمون وامتازوا اليوم ايها المجرمون وامتازوا اليوم ايها المجرمون. په یاسین شریف کې د آیات پر دې آیات باندې ماخستن شروع کړي تر سهاره پرې دومره ژړل چې اخر همسایګان د پر ژړا باندې رالو د قرآن شریف د غېږ جمعه چې دی قرار. د دې څه معنا ده؟ وامتازوا اليوم ايها المجرمون. د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی وایي ټولو انسانانو ته وایي چې ای مجرمانو په دنیا کې چې جرم کړی دی، کوم چا جرم کړی هغه دې جلا شي، هغه د دوزخ په خوا روان چې کوم چا جرم کړی دی، چا لمونځ قضا کړی دی، چا جومات قضا کړی دی، چا محبت د شیطان سره درلودی، چا محبت د فیسبوک او د انټرنیټ سره درلودی، چې کوم چا د بد عملۍ سره محبت درلودی هغه نن جلا شي. دې ته په مجرمانو باندې وایي الله تعالی. ځکه امام صاحب په دې آیات باندې ژړل تر سهاره پورې. ول داسې نه چې په مجرمانو کې یو زنه یم، داسې نه چې په دې مجرمانو کې یو زنه یم. سبحان الله. امام صاحب چې د امت څراغ دی، یو عالم په خوب ولیدی و د نبي علیه الصلاة والسلام سره امام صاحب په غېږ کې ورسره و. فرمایل یا رسول الله دا څوک دی؟ ول دا زما د امت څراغ دی، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه. نبي علیه الصلاة والسلام هم ذکر دی نه کوي، په غېږ کې ګرځوي. تر ده قربان خدای تعالی خو د دیدار موږ ته را نصیب کړي، الله تعالی خو دې را نصیب کړي. نو دا نبي علیه الصلاة والسلام په غېږ کې ګرځوي. او هغه عبادت و چې ماخستن بیا 2 رکعاته نفل شروع کړو، پر یوه پښه باندې به 1 رکعت وکړي تر نیمې شپې پورې، نیم قرآن به کې وویل، په دا بله پښه باندې بیا د بل رکعت باندې به ودرېدی، نیم قرآن به کې ویل، پوره یو قرآن به په 2 رکعتو کې ویل. لیکن هم بیا چې کله به په قرآن مجید کې دغه رقم یو د عذاب آیات راغلی تر سهاره به پر ژړل پر هغه یوه آیات باندې. دغه خلک وو، دغه انسانان وو، د دا رقم خلکو په وجه باندې دنیا بچاو. نن هر خبیث کښېني وایي امام صاحب خو زه میلیون څخه بولم دی، لکه دا پیشپیران خبیثان، دغه بې ادبه دا سلفیان. زمره د امام صاحب د هغه بولو مبارک وزګي ته هم زما د خدای په ذات قسم یې کړم که ستا په زندګي ورسېږي چې شپه ورځ پر عبادت باندې هم کښېني، ته خبیث هم کښېني چې هر یو امام صاحب دی. هیا دې تر اوسه استنجا ولا بلاکه په سمه زده ته پر امام صاحب باندې کوې خبیثه. امام صاحب وګوره او ستا خوله وګوره، باید یې واره انسان د خپله خوله د ګلګلابو په اوبو باندې پرېوي او بیا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نوم اخلي. نن دا رقم د خورو په خوله باندې د امام صاحب نوم اخیستل کېږي. خدای دې د بې ادبو جوړ وکړي چې څوک بې ادبه یې د علماو او د دا رقم مشرانو خلکو توهین کوي.